اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم علی محمد و آله و عطرته بعدد كل معلوم لك. ماشاءالله ډېر ښایسته عالمان ناغلي دي او داسې عالمان ناغلي چې کېدای شي د دوی په زړونو کې به زما لپاره ډېر خبرې وي. الحمدلله ثم الحمدلله چې د دوی ډېر زیات ما قدر کړی دی، د دوی ډېر زیات الحمدلله د دوی نه زه ډېر زیات متاثر یم او خبرې خو ډېرې دي په ډېرو خبرو باندې. یو ټرن خو تاسو به یو نوم اورېدلی چې یو ټرن څه ته وایي او د هغې په تفصیل بدلم انشاءالله العزیز راځم او ډېرې خبرې دي پکې. خو ستاسو دولت خان بھائی الله دې د دوی عمر دراز کړي او الله د دوی آخرت ښایسته کړي، سره ستاسو سره زموږ د ټولو مسلمانانو ښځو نرو. دولت خان بھائی زما داسې یو ملګری دی چې د کلاس پس نه د نرسرۍ نه واله تر د میټرکه پورې د 2004 پورې دا زما یو ډیسک پیلوم پاتې شوی دی، بلکې ډېر یو عظیم کس و. دا څنګه چې داسې دی دغه شان خوی دی، بلکې د دې نه هم ښه و ماشاءالله. اوس هم ښه دی. داسې شی شوی دی چې بهی په دې مخکې ورځو کې زموږ په دې کلي کې یوه واقعه شوې وه، زموږ هغه شاه وزیر بابا په حق رسېدلی و. په دویمه ورځ د دولت خان بھائی زما سره میلاو شو، نو ما یې څنګه یو تاسو څنګه یې؟ ما بالکل خیر دی. نو ده ما ته یوه خبره وکړه چې یاره بھائی تاسو یو پوسټ شیر کړی دی او هغه پوسټ څه داسې و چې لکه په هغې کې تا ویې چې یاره د ایران نه د ټماټرو یو ټرک راغلی دی او تا په هغې کې دا ویلي چې یاره لکه بھائی دا خو شیعه دي که نه، او شیعه کسان خو لکه علما دیوبند والا پې فتوې هم لګوي او دا داسې دي او دا داسې دي، نو تاسو د دې را ټماټر به یې ولې خورئ؟ نو ما دولت خان بھائی ته ویل چې ښه ما دا پوسټ هم شیر کړی دی وایي چې او دا تا. نو ما وایي چې یاره دا خو موږ هم په یو ټرن کې رواني، لکه مطلب زه دې نه یم خبر چې یاره ټماټر دی او دا دي. ما داسې پوسټونه د پی ټی آی په محبت کې داسې اخته و داسې اموخته و چې لکه مطلب ما نور څونه پوسټونه شیر کړي. نو ده ته ما قسم وخوړه چې دې میسج ته ما خیال نه دی کړی. ما چې زما دا غلطي شوې، دا وایي چې دا یو غلطي نه ده. موږ په اوسکۍ کې تقریبا 40 علما کرام دي او بھائی په هر میټینګ کې پتا باندې باسي چې یاره د هلک د علماو قدر کوي، په جوماتونو کې منډه تړوي، په هر ځای کې دا د خپل نیکۍ کار کوي. خو دا هغه مشرکین چې وو دغه په نستونو کې یا په بوغل کې به چې حکم دغه بوتان به وو داسې پټ پټ به راتله. نو چې ستا مثال د هغې دی، نو یقین په الله وساتئ چې زه په هغې طرف باندې هغې پوینټ ته چې زه رالم نو زه ډېر زیات خفه شوم چې یاره واقع ده دولت خان بھائی ته خو زما ملګری ستا د الله جنتونه نصیب کړي چې تا ما ته را پوینټ ښکاره کړو او تا ما ته دونه حقیقت ښکاره کړو. خو د دې نه به مخکې زه 3 میاشتې مخکې نور لاړ شم وړاندې. سوات مولوي صاحب دلته زما د بونیر یو 2-3 قارین ملګري دي، هغوی راغلي دلته زما سره شپه وکړه او بیا یې ما ته ویل چې هغه شپې په دوران کې چې یاره د ماسپښین ټایم و، ما ته ویل چې یاره سوات مولوي صاحب خواله موږ بوځه. موږ لاړو. نو سوات مولوي صاحب خو ډېر طبیعتي انسان هم دی او ډېر سټریک مایڼ هم دی. نو زه چې د هغوی خواته لاړم نو بیا یې ویل چې یاره بهی څنګه د نوجوانو پی ټي آی پارټي ده او دا خو ډېره داسې ده. نو خبرې په هغه ټایم کې زه د هغه سره په خبرو کې دونه لاړم چې د هغې د خبرو زه ډېر زیات معذرت خواه یم. هغه بیا ما ته ډېرې خبرې وکړې، ما هم ورته ډېرې خبرې وکړې. بیا یې ما ته ویل چې بچیه نور د تیس هم نه یم، خو تاسو داسې شی وکړئ چې استخارې نیت که درځي نو استخاره وکړه، نور په دې باندې باس نه کوو. ما چې استخاره وکړه یقین په الله وساتئ، یقین په الله وساتئ چې ما ته د علماء کرامو ما ته د جمعیت علماء اسلام پاکستان نه علاوه دا ټول چې څونه سیاسي پارټیانې دي دا ټول ما ته په تور صادر کې وښودل شوې، په تور صادر کې تور کلر کې. نو دې نه به تاسو خو ماشاءالله ښه تعبیر اخیستی او زه خو په دې پوه شم چې صادر تور دی نو آخرت دې غرق دی. نو بیا ما مولوي صاحب ته کال وکړم، مولوي صاحب ته ما وویل چې یاره داسې حساب کتاب دی. هغه ته ما وویل چې یاره ستاسو د الله قدر وکړي، ستاسو د الله عزت وکړي. خو د دې باوجود ما په جمعیت کې اعلان نه و کړی. نو دولت خان بھائی چې بیا ما ته کله خبرې وکړې چې یاره په اوسکۍ کې 40 عالمان دی او ټول په تا باس کوي چې یاره دا هلک خو ډېر ښه دی، خو که دا داسې منافقت کوي نو ګوره دې په منافقت کې موږ ته هېڅ هم نشته. نو زه توبهګار شوم او د الله نه مې توبه وغوښته او زه ستاسو د علما کرامو نه څونه چې په دې سټیج دي ویداوټ سټیج دي، که په دې ځای کې دي که په دې لوکل ایریا کې دي که ټول پاکستان کې دي، تھرو آوټ د ورلډ زه د هغو ټولو نه معافي غواړم. ځکه چې علما کرام چې دي دا نبي علیه صلات وسلام وارثان دي. نو چې نبي علیه السلام خفه کېږي نو زمونږ به څه حالي. نو ما د زړه نه توبه وکړه او زه ستاسو د ټولو نه معافي غواړم او په دې جمعیت کې شامل شوم. بله خبره دا ده چې په دې درګۍ کې مخکې نه تاسو خفه سوه چې یاره په ټول پاکستان په سطح د NTS دا پروګرامونه شروع کېږي، PST ده او CT ده هر یو چې دی. نو زما په PST ټیسټ و د درګۍ کې حرا ماډل سکول کې، هلته چې زه لاړم اولنی ټیسټ ما ورکړو هغه کینسل شو، آوټ شو. دویم ټیسټ مې ورکړو بیا آوټ شو. چې دریم ټیسټ ما ورکړو زما په 2 بجې باندې د غرب ماسپښین ټیسټ دی او زه چې لاړم په 11 بجې نو د 11 بجو ما ته یو کسانو میسج وکړو په واتساپ باندې چې یاره بهی ستا دا ټیسټ چې دی دا آوټ شوی دی. نو هغه ما ته راغلی که څوک د ثبوت دپاره بیا وروسته میډیا والا غواړي یا ما ته پته را دی نه پس به ریاکشن یې هم راځي د نور پارټیانو.
نو زه ته دا په ثبوت سره وایم چې دا زما سره اوس هم په واتس اپ په انبیکس کې دي او زه ته دا وایم چې ما د اوسکۍ پی ټی آی ټایګرز چې دي د هغوی واتس اپ ګروپ دی نو هغو ته ما دا شیر کړی دی په هغې هم د هېڅ چا جواب ماله رانغی نو دا ټیسټ اوټ شوی او په هغه ټایم کې ما ته کسان وایي نو زه راتلم هم خو بیا مې چې یاره هېڅ پته نه لګي دونه کړاو دی کلی دی راشه دا ټیسټ ورکړو نو هغه ټیسټ چې ما ورکړو نو زما پکې 60 نمبر رالي په پیسټري ټیسټ کې خو د هغې باوجود هم دا ټیسټ اوټ شو نو زما د اصلاح به څوک کوي زما په شان قابل کس داسې بل قابلان زه پکې هېڅ هم نه یم ادنا یم خو زما نه پکې ډېر زیات قابلان دي او په یونین کونسل کوډیګرام کې زموږ 3 پوسټ وو نو هغه حق تلفي چې کېږي د دې سره به زه څه کوم زه به د پی ټی آی دپاره څونه دغه سپورټ نور کوم او بله دا چې په ناحقه ده بله دا چې صحابه کرام رضی الله تعالی اجمعین ته دا ویلي دي چې یاره دا ډرپوک نو دا ټکې دا څونه د افسوس خبره ده او په دې باندې موږ خاموشي اختیار کړې ده د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي کېږي په دې باندې موږ ځان خاموشه کوو نو دا خو زموږ دا دنیا هم تباه او آخرت هم غرق نو دا څه چې م کړي دي دا څه پوسټونه چې شیر کړي که ستاسو دل ازارې شوي نو زه ستاسو د ټولو نه د معذرت خوایم او معافي دنه غواړم او انشاءالله العزیز چې جمعیت علماء اسلام او جمعیت پارټي دا به زما انشاءالله تر د قیامت د ورځې پورې او یو ریکویسټ درته کوم ټولو ته زه دا ریکویسټ کوم چې بهی زما 2 زامن دي یو شایان دی یو رایان دی د خپل علما کرام د اوسکۍ چې څومره دي دا به تاسو په دې خبره ګواه یې که زه وم انشاءالله العزیز چې ستاسو په مدرسو کې به داخلوم او که زه د دې دنیا نه تللی وم نو دا به د قیامت د ورځې پورې زه به ستاسو د قیامت په ورځ د دې تپوس کوم چې دا تاسو ولې عالمان کړي نه دي دا به انشاءالله العزیز دا به ستاسو ذمواري او دا خبره تاسو ځان سره بالکل په نوټس کې راولئ او نور چې ستاسو زما له طرفه څومره دل ازاری شوي زه ستاسو نه معافي غواړم مکمل تشه دوړه ده پی ټی آی ټوله تشه دوړه ده ټول یوټرن په یوټرن آلي او د دې پورې چې د هغه کم بیانات چې دي نو هغه لیکل شوي ورته یا پوهېږي نه د دې پورې دا ویلي چې یاره ما ته بیان غلط لیکل شوی دی یو سړي له قل هو الله احد صورت نه ورځي او د هغه په پارټۍ کې یو سړی شمولیت کوي یا د پی ټی آی سره په داسې کسان دي چې هغه د عمران خان په یوټرن باندې مکمل پردې راچوي نو زه خو کم از کم دا نشم کولی او زما د برداشت نه دا خبره ووته نو دولت خان به زه ډېر زیات کریډټ ورکوم الله د دوی ډېر زیات قدر وکړي چې زما اصلاح په دې دنیا کې وکړه او ستاسو په شان د حسین او زبردست علما کرامو سره وکړه نو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم د خپل دولت خان به ډېره زیاته شکریا ادا کوم او که زما له طرفه چا څومره دل ازارې شوي نو د زړه د خلاص نه معافي غواړم والسلام